اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د معجزانو مشاعرانو کسیارانو ورونو او قومي مشاعرانو، زه غازی خان ګلوال له طرفه د خان رپورټر یوټیوب چینل درته غږیږم. د ما ورونو مشاعرانو او عزیزانو او کسیارانو نن سبا یوه ویډیو د سوشل میډیا باندې د پیر قاسم جان هغه له طرفه شیر شوې ده. نو زه په ډېر افسوس سره تاسو ته دا یوه خبره کوم او دا یوه د نصیحت په طور باندې یوه ویډیو تاسو ته جوړوم. د نصیحت په طور باندې دا یوه ویډیو تاسو ته جوړوم او امید تاسو ته لرم چې تاسو به د ما دا ویډیو ډېره د ډېره شیر کوئ او ډېر به لایک کوئ او سبسکرایب کوئ. د دې له طرفه د پیر له طرفه یوه ویډیو په هغه باندې یوټیوب باندې چې هغه شوې ده شیر شوې ده چې پیر قاسم هغه په یوه هغه کې ناست وي، په یوه مرکه کې که یو ځای ناست وي په ډېرو خلکو کې، نو دی یو سپین ږیري ته د یوه مسیحت ښکنځا وکړي. ښکنځا وکړي، هغه وخت تیر سي، هغه خلک تیر سي، هغه خلک ولاړ سي، نو بیا په سوشل میډیا باندې سلیمان خېل قوم له یو بل سره مخاطب سي او په کنځلو باندې ټوله میډیا ډکه کړي. دا یو بل ته پوچ ویل او کنځاوي چې دوی چا مخان پټ کړي وي او چا لوڅ مخ وي، یو بل ته کنځاوي کوي. ټوله سوشل میډیا یې قسم درته وکم، قسم به مې د غاړې نه سي، ټوله میډیا یې داسې برداړه کړه او داسې غول سره خوري چې ولاکه هوښیار سړی له عقلمند سړی دا ویډیو کتلی سه در سره پرې. زه غازي خان له ډېر افسوس سره تاسو ته دا یوه ویډیو ډکوم چې ای قومه ولې ویده یې، راویښ شه، په کومه خوا روان وي، څه وي او څه درنه جوړ شو، څه وخت به راویښېږي، ته چې غرق سي قوم دې غرق سي، بیا به زموږ سیاران راویښېږي. نو اپیل درته کوم په ډېر افسوس سره چې تاسې راویښ سئ او دا خلک خپل سیاران پوه کړئ. بل دا اپیل یو پیر قاسم هغه ته زه کوم چې ای پیرانو، موږ سلیمان خېل کوم ټول د پیرانو قدر کوو او خپل پیران هر سړی یو نه یو پیر مني او د پیر مورید ده. خو دا حق ولاکه دې پیرانو تم وي چې دوی موږ په دغه خوا روان کړي، لام په غلطه خوا باندې ګایډ کړي. پیر خو یو د دې شي د اخباره یي چې دی وسړی قوم ته یو نصیحت وکړي، یو شریعت، یو وصیت، یو شرع وروښیي، یو اخلاق وروښیي د پیغمبر. لکه کوم هغه چې د یو حدیث ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عربي دا د خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، چې معنا او ترجمه یې دا ده چې په تاسې کې بهترین او ښه انسان هغه ده چې خپل هم قرآن زده کړي او بل ته یې وروښیي. او نه دا حق ولاکه دا پیرانو ته یې چې دوی خپل قوم موریدان ګمراه کړي او په غلطه لارې روان کړي. باقي پیر هم انسان ده او پیر نه هم غلطي خیږي. پیر دا غلطي، پیر قاسم هغه دا غلطي کړې ده چې په پڼ مجلس کې یو سپین ږیري ته کنځا وکړه او بې عزته کړه. پیر دې په خپله غلطي باندې غور وکړي او خپلو موریدانو باندې دې رحم وکړي. لا دې موریدانو ته یوه ویډیو جاري کړي او لا دې خپل موریدان منې کړي، لا دې ور وبولي، لا دې یوه ویډیو ورته جاري کړي، لا دې یو نصیحت ورته وکړي چې ولې تاسې د ما موریدانو د ما په هغه کې پیرې کې تاسې یو بل ته لاس او ګریوان یاستئ. نو وګورئ ای د ما عزیزانو مسیارانو کشیارانو ورونه، یوه خبر زه درته کوم او چې کومه خبر درته کوم هغه خبره باندې زه خپله ذمهوار یم. قسم مې د الله په ذات، عزت او ذلت، خیر او شر، مرګ او ژوند، جنت او دوغز، دا قدرت او دا اختیار د ما د الله په لاس کې ده. ولاکه لا د یو پیر په لاس کې، لا د یو انسان په لاس کې، لا یو د ملا په لاس کې، لا د بل حتی کې ګستاخي ته دا خبر نه وځي، بیا ادبي ته نه وځي، که ولاکه دا د پیغمبرانو په لاس کې. پیر خو یو عام بنده ده، یو عام انسان ده. بیا پیر خو
د دغه لپاره خلک نسی چې یو رهبر وي، یو رهنما وي، یو حق شرع ورته وښیي، یو شریعت ورته وښیي، یو د الله احکامات ورته وښیي، د پیغمبر هغه ورته وښیي، اخلاق ورته وښیي. نو الله له موږ سره د پر قاسم هغه ته ټولو ته هدایت وکړي او د دغو مسیرانو د دغو مریدانو ته د الله هدایت وکړي. نو د پیر په لاس کې او نه د یو ملا په لاس کې دا شی شته چې دی یو سړی بې عزته کړي، لا عزت ورکړي، لا ذلت ورکړي، لا جنت، لا دوغز، لا مرګ، لا ژوند د فیصله وکړي. پوه شوې؟ نور به زه بیا یوه خبر درته کړم، یو نصیحت درته کړم. ای قوم مسلمان خیله، ولې په خپل منځ کې داسې سره لګیا یاستئ؟ ولې په خپل منځ کې داسې میډیا، ولې داسې کنځاوې سره کوئ؟ د چا مخان پټ وي، د چا ښکاره وي، نو تاسې په خپل منځ کې داسې بد او د پوچ ویل سره کوئ. خپل کار کوي، خپل روزي کوي. هر سړی پیر لري، هر سړی دغه یو پیر لري، د پیر عزت کوي هر سړی. څوک به د چا پیر، څوک به د پیر قاسم هغه مریدان وي، څوک به د چا بل پیر مریدان وي. خو مه کوئ دغسې وسړی د قرآن ته وګورئ، بل خدای ته وګورئ، مه کوئ داسې. پوه شوې؟ د پیر قاسم باندې زه یو شاعر درته یایم، یو شاعر یې ویلی دی چې ای عاقله راسه غوږ ونیسه ماته. شعر دی: ای عاقله راسه غوږ ونیسه ماته، مرګی نه پرېږدي هېڅوک خپلې رضا ته. ای عاقله راسه غوږ ونیسه ماته، مرګی نه پرېږدي هېڅوک خپلې رضا ته. ډېر یې مات کړلو مزغه د کبرجنو، ډېر یې مات کړلو مزغه د کبرجنو، چې له کبره به یې سم نه کتل چاته. ای قاسمه توبه وکاږه په ژوند کې، ای قاسمه توبه وکاږه په ژوند کې، شرمنده چې په معاشر نشي الله ته. دا د پیر قاسم جان د اخباره ده چې په ژوند کې د هر سړی که قوم ده، که موردان دی، که سلیمان خیل دی، که بل قوم ده، ټول پښتانه د توبې وکاږي. څخه لار دې راسي، په خپل منځ کې د اخلاق زده کړي وسړیه. غلطي د انسان نه وخېږي، داسې خو نه ده چې غلطي نه وخته او د هغه به څه لاره نشته، لا یې څه د هغه د توبه نشته. د هر شي توبه ده. پیر قاسمه قوم او موریدان دې په غضب د خدای سره واړول. لا خو بیرته یوه ویډیو جاري کړه او لا خپلو موریدانو ته نصیحت وکړه، لا خپله غلطي تسلیم کړه. او موریدانو ته زه دا یامه د پیر قاسم چې ولې په یو بل، ولې په سوشل میډیا کې داسې غول سره خورئ، ولې داسې کوئ؟ خپل کارونه کوئ، خپل هغه کوئ، خپله خواري کاږئ. تاسې یو بل سره لګیا یاستئ، والله که به دې پیښ وشي، دا به کوم ځای ته سره ورسېږي او څه به سره وشي. نو پیرم یو انسان ده، دغه انسان ده وسړی، پیرم د دغه شریعت پابنده ده، موریدان یې پابنده دي. هر هغه سړی د شریعت، د الله د شریعت او د الله د نبي د شریعت د دې شي پابنده ده چې دی د الله شریعت، د الله احکامات او د پیغمبر طریقه خلکو ته وښیي. نو دا خو اختیار والا کوي چاته مې چې دی د له شریعته نه بار ووځي، لا د نبي اخلاق چاته نه ورښیي او خپله مرضي او خپله طبع دی قوم ته او قوم روانوي او خلک په دغه ترتیب روانوي. نور مریدانو ته زه دا نصیحت کوم او ټولو پښتنو سلیمان خیلو ته بیا یو بیا له ډېر افسوس سره اپیل کوم چې وسړیه د چا عزت زده کړئ. شریعت د الله دغه ده چې د چا خلکو عزت زده کړئ، چې د چا عزت وکړئ الله به تاسې عزتمن کړي. چې په چا پرده واچوئ الله به په تاسې پردې واچوي. پوه شوې؟ د چا د نبي صلی الله علیه وسلم طریقې اخلاق زده کړئ، چې اخلاق نه وي در پکې والله هسې داسې له بزرګي نه په هوا را روانې او کوثرونه وکړې، والله که د خلک ومنې لا د خلک تابع سي. او د غلطو خلکو به غلط ملګري وي، د ښو خلکو، د عالمانو، د پیرانو، د ملایانو، د شریعت پابند خلکو به دغسې ملګري وي. په هره خوا د نیت وکړو چې هره خوا د خلک دغه ته روان شوي، په یوه خوا به دغه خلک در پیدا کېږي، په هره خوا. نو د ما دا ویډیو در سره وګورئ، انشاءالله زر در سره به مې بله ویډیو هم جاري سي. او زه په اډوانس کې تاسو ته دا معذرت کوم چې که د ما دې ویډیو نه چا زړه ازار سوی ما بېرته نه غواړم.
ان شاء الله زر تر زره به بله ویډیو هم درته جاري سي او دا ویډیو ګورئ. دا ویډیو د ما د خان رپورټر په یوټیوب چینل باندې نوم جوړ ده. ان شاء الله در سره شیر هم کوي او زر تر زره شیر کوئ، ډېر د ډېره شیر کوئ چې تاسې ډېر شیر کوئ. زه به کمنټس کې که چا څه راته لیکل ان شاء الله په بله ویډیو کې به زه د هغه سړي جواب ورکړم. زه د خپلو خبرو ذمهوار یم. ان شاء الله داسې خبر به نه وکړم چې د چا یو مسیر لا د یو سپین ږیري لا د کسر زړه ترې ازار سي. لا له شریعته نه بار خبره وي ان شاء الله چې دا څومره علم لرم. لا هر سړی به د دنیا ته طالب علم د طالب ده. هر سړی به اخلاق هم زده کوي، شریعت هم زده کوي، د الله احکامونه هم زده کوي. پوه شوې؟ هر سړی دغسې مور خور لري. تاسې ناست په کور یاستئ، ناست په کټو پراته یاستئ، ناست تر ونې لاندې یاستئ، خانم پټي د بل خور مور ته کنځای وکوئ، بیا کومو ته ټول تېر سي، بیا پوچ ویل کوئ. دا خلک اوس یې وګوري و سړی خو هر سړی دغه دوست دښمن لري. څه به وکړي که دا بسیاران خو دې هم ژوندي دي. تاسې په خپل منځ کې لکه سپو خوله سره اچولې ده. څوک چا ته څه یایي، څوک چا ته څه یایي، څوک څه یوه کنځای کې، څوک بله کنځای کې، څوک څه یایي. چې کومې خبرې خلکو ته نه دي معلوم، سړو میړو یې پردې په کار دي. موږ بسیارانو به ویل تاسې یایي د پیر صاحب بیا به دغه ښځه تللې، بیا به یې پیر صاحب درته راغواړي، بیا به داسې کړي، بیا به فلانی شی کړي. نو پیرانو خو موږ عزت کوو، پیران به خود دا کار کوي. پیران خو دغه د لیډران دي، بسیاران هم دي. نو تاسې ته به دا خبر کوم چې درسې وسړی چې ته پوچ ویل په ویډیو کې که دا نورو قومو لا نورو پښتنو دا ویډیو وکتلې بیا به په مخکې څه پاته سي. عالمان هم موږ لرو، ملایان هم موږ لرو، سلیمان خېل کوم خیرتي هم ده، ننګیالی هم ده، تکړه هم ده، خوارکښ هم ده، په ارجک هم ده، ډېر هم ده. نو دا به څه تېر جوړه سي. دا خلکو ته به موږ څه جواب ورکوو؟ بیا به دا موږ کیسې راسي موږ دا ویډیو او موږ دا اخلاق او دا خبرې وګوري، بیا به هغه ورته موږ څه سبق ورکوو؟ لا به څه سبق ورته پرېږدو؟ نور قومونه دې په هر چا کې کمکل هم شته، هوښیار هم شته، کسر مسیر هم لري. باید یو سړی به له پیره یوه غلطي ختلې، لا به له یوه سړی یوه غلطي ختلې، لا به پیر ته یو جذبات ورغلی. نو تاسې ولې پسې راسم یاستئ؟ ولې دی کوي چې په خپل منځ کې پیر په خپل جناز ته، سپین ږیری به په خپل جناز خوشحاله به وي، لا به خفه یي، لا به د پیر عزت به په زړه کې یي، لا بیا نه یي. تاسې لګیا یاستئ یوه سړی خپل غول در خوله راباسئ، خپل دردونه در خوله راباسئ، خپل تخلیفات مخامخ بیانوئ. مه کوئ دغسې یوه سړی. انشاءالله دغه ویډیو اجازه درجې غواړم. وسلام. انشاءالله زر در سره به د ما بله ویډیو درته جاري سي. ویډیو در سره وګورئ او ډېره ډېره شیر کړئ.